وینا غوخه می ارزانه د قتلېږم وینا غوخه می ارزانه د قتلېږم زه ملا یم ځکه مرمه او زورېږم په منبر جومات حق خبره وایم په منبر جومات حق خبره وایم په دې جرم له حد ته زه رسېږم وینا غوخه می ارزانه د قتلېږم زه ملا یم ځکه مرمه او زورېږم دې دوران کې به موبایل به انکار رشي غږ نه اوچتی اور که خپله کې به خبرې اترې نه کوي زه به کوشش دا کوم چې زه ته ځان سره کوم ځای ته بوتلل غواړم هغه ځای ته بوځم زه به ستا مخې ته یو موقف اور میشن ایږدمه اور اخر کې به انشاءالله ثم انشاءالله ما د الله ذات نه امید دی کومه مطالبه ده نه کوم هغې مطالبې ته به تیریږم انشاءالله تیریږم انشاءالله ستاسو اواز چوک ته رسول غواړم تیریږم انشاءالله تاسو د 3 غنټې پروګرام کې مزې کړي نه مو سبحان الله ویلې نه مو الحمدلله ویلې نه مو نعره لګولي داسې به نه چلېږي چې کوم نظام باندې موږ روان یو بیداري وکړو اور پورا دنیا کفر ته پیغام ورکړو چې پیغام ورکړو بیا ستاسو اواز واشنگټن او د کینیډا د کجناو مراکزو ته رسول غواړم زه به نعره لګوم نعرې تکبیر تاسو به جواب راکړئ د الله اکبر سره نعرې تکبیر دا اواز د همدو چوک ته رسول غواړم نعرې تکبیر 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 زوی عظمت صحابه تاسو به زنده باد زوی عظمت قرآن تاسو به زنده باد زوی علماء دیوبند تاسو به زنده باد عظمت قرآن عظمت صحابه علماء دیوبند زوی سر بکف سر بلند تاسو به دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند جرأت پېښور ته رسول غواړم پېښور ته رسول غواړم نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر محترم سامعین دا مجلس د قرآن د حوالې سره منعقد دی زه د قرآن باندې لږه روشنۍ اچول غواړم ما ستا دا عقیده ده قرآن پاک د الله رب العزت اخري کتاب دی پاک پیغمبر باندې نازل شوی دینه مخکې آسماني کتابونه راغلي الله رب العزت هغې زمانې پورې محدود کړي کوم پیغمبر به نازل شوی پیغمبر ته قرآن هغه آسماني کتاب سره ختم شوی امت کې نه دی چلیدلی زما پاک پیغمبر ته دا عظمت حاصل دی څوارلس صدۍ تېرې شوې 1400 کاله تېر شو پاک پیغمبر ته نن یې قرآن ژوندی دی که نه ګورې راشه د ماشومانو سینې کې محفوظ دی زما علماء کرامو سینې کې محفوظ دی زما مفسرینو سینې کې محفوظ دی زما علماء کرامو سینې کې محفوظ دی زما شهداو سینې کې محفوظ دی زما خطباو سینې کې محفوظ دی دا د پاک پیغمبر د عظمت دلیل دی 1400 کاله تېر شوي بیا هم قرآن پاک محفوظ دی بیا راشه مخکې کتابونه ختم شوي دي تېر شوي دي پاک هغې زمانې پاک پیغمبر تلی کتاب ورسره ختم شوی زما پاک پیغمبر قرآن ته وګوره پاک پیغمبر تلی دی کتاب یې نن هم ژوندی دی خطباو په ژبې باندې قرآن دی مفسر په ژبې باندې قرآن دی خطیب په ژبې باندې قرآن دی امام په ژبې باندې قرآن حافظ په ژبې باندې قرآن ته راشه کم مدرس ګورې په ژبې باندې قرآن صرف انسانانو کې دا سلسله ونه لیدله ما اسمانونو کې وکتلو فرشتو په ژبه باندې قرآن پیل اسمان کې د قرآن عظمت دویم اسمان کې د قرآن عظمت دریم اسمان کې د قرآن عظمت څلورم پنځم شپږم اووم ته ځه قرآن پاک عظمت لوی محفوظ ته راشه قرآن عظمت عرش مولا ته راشه قرآن عظمت ځمکې مخ ته راشه د قرآن عظمت دویمې ځمکې ته راشه قرآن عظمت تحت سرا ته راشئ قرآن عظمت دلته هم نه جنت ته لاړ شه هلته هم قرآن عظمت دا سلسله دغه ځای کې نه ودرېږي ما مجاهد ته وکتلو هغې تکبیراتو کې قرآن عظمت د امام قرات کې قرآن عظمت د مکبر تکبیر کې قرآن عظمت د مؤذن اذان کې قرآن عظمت رضا نن به د دې خبرې دوا کوو دا قرآن پاک هغې زمانې کې هم د عظمت کتاب و اوس هم د عظمت کتاب دی اور انشاءالله ثم انشاءالله تر قیامت سبا پورې به د قرآن عظمت باقي وي وی به انشاءالله زور تا بنو اور د قرآن عظمت به روان دواوي انشاءالله محترم سامعین مخکې مزل کو بیا راشه قرآن پاک ته وګوره بیا قرآن پاک عظمت صرف مسلمان نه که مسلمان د قرآن عظمت کې شک کوي دا کافر دی کم سړی د قرآن نزول کې شک کوي دا هم کافر دی که دا شک کوي چې جبریل نه دی راوړی دا هم کافر دی که دا شک کوي چې الله نه دی نازل کړی بیا هم کافر دی زما او ستا ایمان جز قرآن دی زما او ستا ایمان حساب قرآن دی کم سړی د قرآن انکار کوي دا کافر دی الله د ذات نه انکار کوي دا کافر دی پاک پیغمبر نه انکار کوي دا کافر دی ختم نبوت انکار کوي دا هم کافر دی قرآن کې شک کوي دا هم کافر دی بیا راشه د کفارو د دې اعتراف کړی رضا د انګریزانو کتابونه ګورو ما اوس تشریکینو
کتابونو ته وکتلو هغې قرآن عصمت منلی خو بدقسمتي سره هغې دور کې کوم مشرکین یې مکه وو هغې په پاک پیغمبر باندې الزام ولګولو چې دا قرآن پاک پیغمبر باندې نه دی نازل شوی الله رب العزت ورته چیلنج ورکړو الله 3 چیلنجونه ورکړي یو چیلنج ورته سورې بني اسرائیل کې ورکړو الله رب العزت ورته پورا دنیا انس و جن ته چیلنج ورکړی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله کچرې ټولې دنیا انس و جن جمع شي او د قرآن په شان کتاب راوړل غواړي د دې په شان کتاب نشي راوړلی بیا الله رب العزت ته پته وه د انسان د دې جواب نشي کولی کافر د دې جواب نشي کولی یهود و نصارا د دې جواب نشي کولی الله رب العزت هغه چیلنج کې تخفیف راوستلو او دا چیلنج یې انس و جن دواړو ته ورکړی دی تر قیامت سبا پورې ورکړی دی الله رب العزت بل ځای کې سورې هود کې چیلنج ورکړو فاتو بعشر سور مثله که پورا کتاب په د قرآن په شان کتاب نشي راوړلی راځه د سورتونه پیش کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو نساء من الجنة والناس پورې لس سورتونه جوړېږي که چېرې دا قرآن پاک پیغمبر لاس سره لیکلی دی خپل کور کې لیکلی دی بیا تا ته چیلنج دی راځه داسې لس سورتونه پیش کا دنیا د هغې نه هم عجیزه شوه الله پاک هغه چیلنج کې نور تخویف راوستلو سورې بقره کې اعلان وکړو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة مثله که چېرې ته په پاک پیغمبر باندې شک کوې دا کتاب دې کور کې لیکلی خپل ځان یې لیکلی ذهن سره لیکلی جادو دی سحر دی سوچ دی فکر دی ریشم دی راځه چیلنج دی درته که تا کې جرأت وي غیرت وي د قرآن په شان یا سورت پیش کا زما مسلمانانو ما ته دې دعوې حق حاصل دی هغې زمانې کې هم اوس هم بیا هم ما قرآن پاک کې وکتلو 3 سورتونه مختصر دي والعصر الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا په 3 آیتونو باندې مشتمل دی سورت الکوثر ته ورسه ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دې کې هم 3 آیتونه دي بیا راشه سورې فتح ته اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر دا هم په 3 آیتونو باندې مشتمل دي نن هم پورا دنیا انس و جن ته چیلنج دی چې د قرآن په شان یا سورت پیش شي نه پیش کړي نه پیش کولی شي اور انشاءالله ثم انشاءالله تر قیامت سبا پورې د دې مثال نشي پیش کولی انشاءالله زما आवाज تاسو ته رسیږي چا ته زما आवाज رسیږي لګلاس اوچت کې بجلی نه به متاثر کی ګنا بجلی مخ کې نوان دین مهنت بیا به بجلی نه وی دین مهنت کو کنه به کوم ان شاء الله کو کنه به کوم ان شاء الله بجلی وی دین مهنت کوي که بجلی دین مهنت کو خپل خبر و جریسته محترم سامعین نن تاسو کم ځای کې ناسي دلته د مشومان تاسو مخه ته قران پاک تلاوت وکړو چا نظمونه پیش کو چا مسنون دعاګانې پیش کې زه د دې استادانو ته سلام عقیدت پیش کوم د دوه حوصله افزای د دې د عقاده کم کار کړي د قابل تقلید قابل تحسین دي معتاد پر نمونه ګرځیدلی دا غیبه نظم مزید خبره نه کول غواړم خدای تجوید اهمیت څه دی رسالت قران کې ګورو سوره مزمل کې الله پاک اعلان وکړو ورتل القرآن ترتیلا تاسو قران پاک د تجوید سره وای قرآنی حکم هم راغلی دی به خلک تاسو کی حدیث سره ثابت ته کنه دي ثابت راشه صحیح ابن خزیمه روایت کې راغلی پاک پیغمبر اعلان کړي ان الله يحب ان يقرا القرآن كما انزل الله رب العزت دغه خوخی چې د قران څنګه نازل شي هغه رنګ تلاوت شي الله رب العزت دا قران پاک تجوید سره نازل کړي زما تیرا شبي کې یاد کور می شبي کې یا پر چنار شبي کې نه دي نازل کړي نه د چرسا او د پېښور شبي کې نازل کړي دي چې ستا قران کې پته نشته دوت په ځمانه څه ساده کوي کله غنا غین جوشي کله دال جوشي کله ونسس جوړ کې نه د قاری سره کینه قران باندې بزان پوي بیا علامه جزيره رحمت الله علیه نه در زر کاله مخ کې یو کتاب لیکل دي المقدمه الجزريه کې اشعار کې کړي دي والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران عاصم لانه به الله انزل وهكذا منه الينا وصل غدا دا واکړي چې دا قران پاک تجوید سره ویل دا لازم دي کم سره نه غا ګناګار دي بیا دلیل باندې دا پیش کی چې ولی دا قران پاک الله رب العزت د تجوید سره پاک پیغمبر باندې جبرئیل علیه السلام په ذریعہ سره نازل شوی دی تجوید سره ما ته رسیدلی دی بیا زمازي مداري دا چې ما بچي هم تجوید سره تلاوت کوله زما راتلونکي نسل هم تجوید سره تلاوت کوله نن به تاسو د مجلس کې ان شاء الله ټول ملګری دا عزم کوي ان شاء الله زه په خپل بچي باندې قران پاک یادوم او تجوید سره به یادوم ان شاء الله یادو کنه به یادوم ان شاء الله یادو کنه به یادوم ان شاء الله خپل بچي په مدرسو ته ورکو کنه به ورکو ان شاء الله زه غواړم چې مزید هم نورې خبرې وکړم خو د وخت د قلت وجې نه زه د ګړې ستنې ته هم سترګې غړوم ما سره صرف 9 منټه پاتې دي د وجې نه که تاسو خوښوي بیا به لږ د موجوده کرنټ ایشوز باندې لږه خبره وکړو چې څه مې درته ویلي دا د قرآن د عظمت سره موجوده دور کې ما وکتلو چې مونږ تبلیغي جماعت باندې پابندیانې لګي تاسو وکتلو سعودي عرب کې پابندي ولګي دا تاسو وکتلو متحده عرب امارات کې ولګي دا نورو سعودي کوم عرب ممالک ته کې ولګي دا ولې غي د سعودي فعالو کې چې سعودي سو کوم لګي دیو هم لګي زما خیال دا دی چې لګ دی باندې خبره وکړو زه خپل تبلیغي ملګرو ته دا
پیغام ورکول غواړم کله به هم د چا په پابندیانو نه به نه یېرېږي کله به هم د چا د دمکیانو نه نه یېرېږي انشاءالله ثم انشاءالله علماء دیوبند دا بچي ژوندي وي علماء دیوبند هغه صفا وینه دې جسمونو کې موجود وي انشاءالله تبلیغي جماعت به قافله به روا دوا وي اوس هم روا دوا ده تر قیامت سبا پورې به دا قافله روا دوا وي اور د امام مهدي لشکر سره به ملويږي خو ته به خپله ذمهداري یو ذمهدار خپل ځان ذمهدار ګڼې تا هغه ذمهداري ده نرمې خبرې کول زما ذمهداري ده ګرمې خبرې کول ستا ذمهداري ده فضایل بیانول زما ذمهداري ده دلایل بیانول ستا کار دی چې ته به امت کې جوړ پیدا کړې او بیا چې څوک تبلیغ باندې اعتراض کوي زه به د هغې سره مناظره کوم زما کار دی توړ پیدا کول ستا کار دا دی چې ته به خلک ترغیب سره راغواړې زما کار دا دی چې زه به خلک جذبې سره راغواړم خلکو کار دا دی چې دا به تبلیغي جماعت باندې اعتراضات کوي او د علماء دیوبند دې بچو کار دا دی چې دا به تبلیغي جماعت د اعتراضاتو جوابات کوي انشاءالله او دا خبره به بګې ډول درته نن د ذمهدار سټیج نه وایم کله هم ما یارېږه کوم ځای کې تا تشکیل وشو غیر مقلد وهابي سره د مناظره شوه یا د بریلي سره مناظره شوه یا د مودودي سره مناظره شوه انشاءالله علماء دیوبند دا بچي موجود دي تاریخ ورسره لیکه وخت ورسره لیکه ځای ورسره متعین کوه انشاءالله ثم انشاءالله علماء دیوبند دا بچي هغه ځای ته انشاءالله زه لیکې او موږ ټول جواب به ورکوم انشاءالله ورکوو که نه به ورکوم انشاءالله ورکوو که نه به ورکوم انشاءالله محترم سامعین زه د خپل د کلت وجې نه بس اخري د وخت د کلت وجې نه اخري خبرې ته رسم تاسو دوه هفتې مخکې وکتلو زموږ یو لوی شیخ مشر افغانستان کې الشیخ رحیم الله حقانی شهید رحمت الله علیه په نوم باندې شهید کړی شو تاسو کې چې کوم ملګري سوشل میډیا سره ټچ دي دی پیژني تاسو ته پته ده چې هغې یو لوی مقام یو علمي استعداد یو ډېر لوی شخصیت و خو زه نن تاسو د میډیا وسطت سره تاسو وسطت سره باطلو ته یو پیغام ورکول غواړم که هغه د سلفیت فتنه ده که هغه د غیر مقلدیت فتنه ده که هغه د وهابیت فتنه ده که هغه د بریلیت فتنه ده که هغه د نیچریت فتنه ده که هغه د موجودیت فتنه ده که هغه د مامتیت فتنه ده یو پیغام ورکول غواړم زما انشاءالله علماء دیوبند چې څومره پورې ژوندي وي اور موجود وي زما جنازې به ته اوچتې کې زما طلبه کرامو جنازې به ته اوچتې کې زما طلبه کرام تا شهید کړي دي مخکې هم د شهید کړي اوس لګې اوس دې هم شهید کړي زما علماء کرام تا شهید کړي مخکې د شهید کړي اوس هم شهید کړي خو تا دا خیال دی چې زه به دا جنازې اوچتې شي دا تحریک به ودرېږي زه تا ته یو ښکلا اواز کې صریح اواز کې پیغام درکول غواړم دا تحریک په جنازو سره نه ایسرېږي دا تحریک په وینو سره نه ایسرېږي دا تحریک په جنازو نه ایسرېږي دا تحریک د علماو په جنازو نه ایسرېږي دا تحریک د علماو په جنازو نه ایسرېږي دا تحریک د مساجدو باندې بمباري سره نه ایسرېږي دا تحریک د مدارسو او مساجدو باندې حملې کولو سره نه ایسرېږي نن پیغام درکول غواړم ته زما خلاف پروپاګاندا کوې کوه زما خلاف ګناه چلې چلاوه زما لاس ته حق کړی اچوې اچوه زما خپور ته زولانې اچوې اچوه ما جیل ته وځې ووځه ما باندې خودکش حمله کوې وکړه څه در وس کې وي هغه کوه کنسلي کوې وکړه ما ته تکلیف رسوې ورسوه ما خلاف چلېږې وچلېږه خو یو پیغام درکول غواړم انشاءالله ثم انشاءالله علماء دیوبند دا تحریک مخکې هم و اوس هم دی اور انشاءالله قیامت سبا پورې به دا تحریک روا دوا وي انشاءالله وی که نه به وي انشاءالله وی که نه به وي انشاءالله او تاسو ته دا پیغام درکول غواړم کیدای شي زه سبا ستاسو مجلس کې نه وم کیدای شي ما اواز ختم کړی شي کیدای شي ما اواز خاموش کړلی شي خو یو پیغام درکول غواړم زما اواز ختمېدو سره زما خلاف چلېدو سره زما باندې حملې کولو سره دا تحریک نه ایسرېږي یو خبره یاد ساته چې کله فرعون رالو الله موسی راولېږلو نمرود رالو الله ابراهیم راولېږلو ابو جهل رالو پاک پیغمبر راغلو ابو لهب راغلو پاک پیغمبر راغلو عتبه او شیبه راغلو پاک پیغمبر راغلو شیبه راغلو پاک پیغمبر راغلو ابو جعفر منصور راغلو امام ابو حنیفه راغلو ابو مسلم کذاب راغلو ابو مسلم کذاب راغلو ابو بکر راغلو خوارج راغلو علی ورته مقابله کې راغلو دا د الله نظام دی امام احمد بن حنبل راغلو هغه زمانه کې خوارج لوی فتنه وا امام احمد الله پاک پیدا کو اکبر بشار راغلو حاجی عبد الله مخې ته راغلو انګريز راغلو شیخ الهند مخې ته راغلو انګريز راغلو مولانا قاسم نانوتي مخې ته راغلو انګريز راغلو الله رب العزت مفتی رشید احمد کاکوهی راوستلو بیا چې کله سیکولر طبقه پیدا شوه سیکولر فتنه پیدا شوه الله مفتی محمود پیدا کو کله رضیت فرد کی صورت کې شیعت صورت کې فتنه پیدا شوه علامه حق نواز جوړی راغلو او څو پیغام درکول غواړم چې کله هم باطل رسی الله به حق پیدا کوي کله هم باطل سره اوچتي الله رب العزت په حق پیدا کوي کچره باطل دا خیال وي چې موږ شهید مولا شهید کو دا تحریک کو لريږي یو خبره
रियासता मक्की सिर्फ शेख रहीमुल्लाह और शेख रहीमुल्लाह हर शागिर्द शेख रहीमुल्लाह दे इंशाअल्लाह बतिरो तो लगा और गई और उलमाए देवबंद ता बची मौजूद हुई इंशाअल्लाह हर बतिरता हर बतिन फिरकेता हर गुमराता हर यहूदता हर नसराता हर काफिरता हर हिंदूता हर दीन दुश्मनता हर दो मदरसे दुश्मनता हर दो मस्जिद दुश्मनता हर दो उलमा और कुर्बा दुश्मनता वो इंशाअल्लाह ढेर जर लगा और तुम इंशाअल्लाह वो करो तुम इंशाअल्लाह वो करो तुम इंशाअल्लाह सामीन पदे खबर हम जान कोई का चकला हम तो शहीद बिना तो इकरेशी अल्लाह ने तहरीक रो चतीगी तावका तर तो पाक पे हमर शहीद कर देशो नना परी दिन इश्वा दे दे उमर बिना तो इकरेशवा तहरीक शवा दे दे उस्मान शहीद कर देशो तहरीक शवा दे दे अली शहीद कर देशो तहरीक शवा दे दे हुसैन शहीद कर देशो तहरीक शवा दे दे इमाम मुनीफा शहीद कर देशो तहरीक शवा दे दे इमाम अहमद शहीद कर देशो तहरीक शवा दे दे बेवा सजा मौजूदा का के उगरा अल्लाह नवाज शहीद कर देशो तहरीक जरी दे तांदा की जमीयत और इस्लाम उलमा शहीद करो ताकि तहरीक रवा दे तबलीगी जमात वगैरह ताशरीफ करो ये तहरीक को रवा दवादा सुफिया खिलाफ स्टार करो चली दे ये तहरीक को रवा दवादा सियासी मैदान के जमात उलमा जनाजे जल्दी से तहरीक को रवा दवादा पहला दे खबर इधर को जितना हम बिना तुरशी तहरीक को चलेगी तादा शेख रहीमुल्लाह बिना तोरेगा कम तहरीक को कम से माने हम इधर पकाऊं अगर जना हर एक कतरेना तहरीक रो चले दे और इंशाअल्लाह अगर रजले नरा जिला अफगानिस्तान हमारा इस्लामी स्पिना झंडा में इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह को वाशिंगटन होने लगी पदेन को होने लगी बैतुल मक़दिस बंदी को होने लगी इस्राइल की बनेगी यूरोप की बनेगी हर काफिर कौन बंदी में इंशाअल्लाह लगी करम लगी इंशाअल्लाह लगो करम लगो इंशाअल्लाह हम सामीन मास्ता सुमा की मुख्तसर वक्त की मौक़िफ़ के खुदलो और जना यो आज़म अखसर बोला मास्ता मनो तशहुदा बिना के खुदला मस्जिद और मदरस और तहरीक हो के खुदलो उस बदी मजलिस के अल्लाह को की मासर यो आज़म के इंशाअल्लाह मौजूदा दौर की मुकम दौर सर तरीबुन फखत में नबूवत हमला की नमूसी साहबा ने हमला हुआ जमा मस्जिद मदरस में हमला हुआ जमा उलमा शहीद कर देशु दी मैदान की बरात है तनहा न पड़े हर मैदान के बशारा मासर उधरेगी इंशाअल्लाह उधरेगो कने उधरेगो इंशाअल्लाह फखत में नबूवत दिफा को कने इंशाअल्लाह नमूसी साहबा दे पर जंगी को कने इंशाअल्लाह तबलीगी जमात सर बशारा उधरेगो कने इंशाअल्लाह सियासी उलमा सर बशारा उधरेगो कने इंशाअल्लाह सुफिया सर उधरेगो कने इंशाअल्लाह वक्त अजीज पाकिस्तान के इस्लामी निज़ाम और सर दोबारा उलमा सर बशारा उधरेगो कने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कदे इत्तिफाक हो चाचा आजम करे पर जेमा दे उधरे अल्लाह तकबल आजम हो पर जेमा दे उधरे वो सुनो चट के इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पर तहरीक को इंशाअल्लाह नमाज साहब पर जंगी को इंशाअल्लाह तबलीगी जमात सर तशकील को इंशाअल्लाह अमारत इस्लामी सर जिहाद तसू इंशाअल्लाह जस्तासो आवाज हम कुछ और तरह सवाल पढ़म दखत में नबूवत इत्तिफाक को इंशाअल्लाह तासो आवाज को हर तरह सवाल पढ़म नमूसी साहब पर जंगी को इंशाअल्लाह तासो आवाज सऊदी अरब तरह सवाल पढ़म तबलीगी जमात सर तशकील को इंशाअल्लाह तासो आवाज वाशिंगटन तरह सवाल पढ़म अमारत इस्लामी सर बशाना उधरेगो इंशाअल्लाह तासो आवाज कनाडा और अमेरिका की देखे जनानो मराकज़ तरह सवाल पढ़म दखत में नबूवत इत्तिफाक को इंशाअल्लाह नमूसी साहब पर जंगी को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इस्लामी निज़ाम रहो इंशाअल्लाह तबलीगी कुर्बानी राना और तौबा इंशाअल्लाह माल कुर्बानी और कुम इंशाअल्लाह जान कुर्बानी और कुम इंशाअल्लाह तबको कुर्बानी और कुम इंशाअल्लाह जमचे तो मदरसे की तरफ कुम इंशाअल्लाह तौबा इंशाअल्लाह फना बिल्लाह की तहमे बका बराज बुजुर्ग है जैसे मरना नहीं आता उसी जीना नहीं आता वमा अलैना इल्लल बलाग।